یم جهان یو کټوره دی زه په مثل د میږیم حیران پکې جاروزم لاس خپې پکې وهم دنیا ورته چې ګورم کاروبار ته د وګړیو دنیا ورته چې ګورم کاروبار ته د وګړیو د وړکو تماشې دي زه یې هم ورسره کړم او چې تور ویښته دي سپین شو خوی دي نور نشو خوشحاله ناحق باور کا اوس ناحق د سړي نوم در باندې ږدم نو دا کنفیوژنز چې زه څوک یم چرته نه راغلی یم چرته به ځم زما کردار څه دی د یو وګړي په حیثیت سره نو د قرآن او حدیث په رڼا کې دا مدارس د دغه ذهني کنفیوژن لرې کولو یو بھرپور کوشش کوي او دغه کنفیوژن یې لرې کړی هم دی زه اوس د جامعه رحمانیه درګۍ محتمم صاحب جناب مولانا عطا الرحمن صاحب ته درخواست کوم چې هغوی راشي د ټولو میلمنو شکریه ادا کړي او د جامعې په باره کې ضروري د هغوی د خدماتو په باره کې د هغوی د شعبجاتو په باره کې حاضرین خبر کړي او د هغې نه پس به دا کم محصلین چې دي کم علماء کرام چې دي د هغوی ته به د اسنادو تقسیم به کېږي او دعا به کېږي نو مولانا عطا الرحمن صاحب الله دې په عمر کې برکت واچوي د ډېر لوی مدرسې د هغه شیخ صاحب د ورځو نه د ډېر لوی کردار ادا کوي او د دې اولس په غم باندې خامخا غمجنه اداره ده نو زه خواست کوم چې مولانا عطا الرحمن صاحب راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلي وأصحابه أجمعين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. عزیزم صدر مجلس مہمان خصوصی جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا، عزیزم برادر جناب مولانا محمد اسماعیل صاحب نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا، جناب مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب مدیر جامعہ اسلامیہ تفہیم القرآن مردان و ناظم رابطہ المدارس اسلامیہ پاکستان، شیخ الحدیث مولانا نصیر احمد صاحب، نائب شیخ الحدیث مولانا گل حبیب جان صاحب، شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ صاحب، پروفیسر اقبال شاکر صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع ملاکنڈ جناب خورشید ربانی صاحب، امیر جماعت اسلامی تحصیلی درگئی مولانا جمال الدین صاحب او د دې علاقې مشرانو کشرانو او زمونږ رور انقلابی شاعر جناب حسین احمد صادق صاحب، نور چې څومره ګڼ علماء کرام موجود دي د هغوی انتهایی شکریه ادا کوم. د فضلاو حضراتو والدین د ډېر لرې ځایونو راغلي دي او دا زمونږ د دې پروګرام اخرنۍ دغه ده. خو د دې نه مخکې زه یو څو خبرې د ادارې متعلق کوم. زمونږ مشر مهمان خصوصي جناب سینیټر صاحب دا ټول تفصیل بیان کو چې څومره زمونږ د ملک اندرونی او خارجي امور دي، مدارسو ته کم مسایل، او په دې وخت کې یو ښایسته خبر چې هغه د طالبانو د فتح په شکل کې دی. هغوی واقعي د ساینس او ټیکنالوژي د دغه سټینډینګ کمیټې چې کوم چیرمین دی د هغې طاقت هم لري، بلکې حکومت له پکار دی چې هغه د حکومت دا چې کوم ضروري مسایل نن سبا پاکستان ته مخې ته راغلي دي که د هغې مشر کې نو زما په خیال زموږ د ملک دا مسایل به ډېر په ښه طریقه باندې حل شي. د جامعې متعلق یو څو خبرې خو دا ده چې په 16 مارچ 1966 جامعه رحمانیه په خوشحالګړ کې د دې ابتدا شوې وه. په 24 اکتوبر 1976 کې جامعه درګۍ ته منتقل شوې وه. په 1977 کې د دې اهل علاقې د ضرورت مطابق شیخ صاحب په دې درګۍ او په دې جامع کې یو مکتب سکول کولاو کو. د هغې نه وخته د جامعې تقریبا 7 شعبجات دي چې په هغې کې درس نظامي، شعبې تفسیر القرآن الکریم، شعبې حفظ و تجوید القرآن، شعبې کمپیوټر لټریسي، شعبې نشر و اشاعت
او شوبه دارالبحث و تحقیق چې په 16 مارچ باندې زمونږ مهمان خصوصي د هغې افتتاح کړې وه. نن په دې وخت کې د هغې تقریبا 12 کتابونه د هغه ادارې نه راوتلي دي او د هغه مطبوع دي. په مختلف سکولز کالجز کې هم د هغې کورسز روان دي. نن زمونږ په دې پروګرام کې 33 کسان زمونږ د دورې فارغ التحصیل کیږي به د دورې حدیث او د تخریج سرټیفیکیټس به اخلي. 21 کسان زمونږ د دورې موقوف نه فارغیږي. 7 کسان زمونږ د کمپیوټر لټریسي د یونټ نه فارغیږي او 34 کسان زمونږ د قرآن او حدیث د کورس نه فارغیږي چې په دې کې مونږ په ټي پی آی میتھډ باندې خپل ماشومانو ته د قرآن ګرامر چې د کوم د عربی ګرامر دی او د هغې سره سره د حدیثو او د دین بنیادي علومو سرټیفیکیټس او ټریننګز ورکو. د دې نه علاوه مونږ په جامعه رحمانیه کې یو بهترین عظیم الشان قرآن او حدیث کمپلیکس جوړو. د دې کمپلیکس زمونږ نمونه دا ده چې د دې په بیسمنټ کې به یو 2 بهترین دارالحدیثي ایز ا کنونشن سنټر به دا استعمالیږي او د دې په دویم چت باندې یعنی په ګراوند فلور نه بره به چې کوم زمونږ دغه دي نو زمونږ ایډمنسټریشن به شعبې افتاء به او زمونږ چې کوم د حدیث استادان دي د هغوی به رهایشي کمرجات دي. د پاسه به زمونږ د دورې حدیث او چې کوم زمونږ د تخصص سټوډنټ دي د هغوی دپاره به د رهایشي کمرې وي. د دې نه علاوه کم کورس چې مونږ په دې وخت کې روان کړی دی نو یوازې په جامعه رحمانیه کې دا کورس نه دی روان. په ملاکنډ سکول اینډ کالج کې زمونږ 26 هلکان او جینکې هم فارغیږي. د دې نه علاوه په پېښور ماډل سکول چې دی نو هغې ته مونږ یو پریزنټیشن کړی دی او هغوی وایي چې مونږ 100 ماشومان د دې دپاره برابرو او انشاءالله تعالی دا کورس به مونږ هلته هم شروع کوو. د ګورنمنټ چې څومره سکولز دي په درګۍ تحصیل کې او په ملکنډ کې د ایډیو او ایون زمونږ د ملکنډ د یونیورسټۍ د بورډ هم د هغوی نه مونږ منظوري اخیستې ده چې دا کورس تاسو شروع کړئ. وختي ورور زمونږ مشر میلمه دا مو وی چې مونږ د یونیورسټۍ سره هم افیلیټډ کړو دا خپل پروګرام او دې یو توثیق هم ورکړو. ډاکټر صاحب په مردان کې هم د دې پروګرام دپاره د شروعات یو پروګرام جوړ کړی دی او هغوی چې دا جوړو. په دې کورس کې مونږ څه ماشومانو ته ښایو د دې قرآن او حدیث او د ګرامر نه علاوه مونږ خپل ماشومانو ته په جدید اقتصادي نظام باندې مختلف کورسز ورکو او هغې سره مونږ د اسلام ټیلی کوو چې د اسلام چې کوم اقتصادي نظام دی د کیپټالیزم چې د یو څو کسانو په لاس کې د دولت راجمع نشي. د سوشلیزم هم خلاف دی چې حکومت سره بهر سه یو خلکو ته به د سوالګري غونډه کې پیسې ورکوي. د کمیونیزم هم خلاف دی چې په هغې کې به اشتمالیت یو خاندان یا یو پارټي په ملک باندې حکومت کوي بلکې د اسلام هغه سیسټم اسلام ایون د پرایویټایزیشن د نچکارۍ هم خلاف دی ولې چې دا د عوامو دولت دی او د عوامو په لاس دی ولګي. دغه شانتې مونږ په دې کورسز کې خپل ماشومانو ته د اسلامي بینکنګ متعلق خبره هم کوو چې اسلامي تمویل څه ته وایي. بیا د اسلامي تمویل چې دی شراکتداري مضاربه مرابحه او مضاربه ان د طلب قرضجات او د لیزینګ طریقه کار څنګه دی ځکه چې زمونږ د دارالعلوم یو طالب علم اوزي او سبا یو ادارې ته لاړ شي نو د هغه نه به دویم تپوس دا کېږي چې یاره زمونږ به د دې والدینو یا د بچو میراث متعلق په خبره څنګه وي. یاره مولانا صاحب د دې بینکنګ دا سیسټم چې دی دا لیزینګ څه ته ویلی شي دا پلانکې کاروبار نن سبا ډېر اسلامي بینکونه روان دي بینک اسلامي هر یو بینک اسلامي ځان ته وایي خو دا به مونږ په کم خطوطو باندې د دې مونږ میزان کوو تله به تلو چې د دې سیسټم ټیک دی او که غلط دی. دغه شانتې د شیخ صاحب او زمونږ شیخ الحدیث مولانا ابوالرحمن نصیر احمد صاحب او د هغوی د میراث کتاب هغه مونږ اردو ته اړولی دی او مونږ بیا د مولانا کفایت الله سناب لوي په ذریعه باندې مونږ یو چارټس جوړ کړل چې هغه مونږ شروع کړي دي او د راروان وخت کې به انشاءالله تعالی دغه کورسز هم مونږ سرته رسو. په دې ټول پروګرامونو کې ګاهې به ګاهې زمونږ د دارالعلوم د استادانو خصوصا زمونږ د 2 شیوخو د شیخ نصیر احمد صاحب او مولانا ګل حبیب جان صاحب د هغوی زه ډېره شکریه ادا کوم. ډاکټر صاحب ته دا چې څومره زمونږ پروګرامونه کېږي نو زه هغوی ته باقاعده دا ټول سرټیفیکیټس کورسز لیږم د هغوی د تخریج هم کوي او د هغوی اصلاح هم کوي. دغه شانتې زمونږ مولانا میا حضرت سید صاحب په دې محفل کې موجود نه دی خو کله چې داسې پروګرامونه راشي نو د هغې هغه ټول تفصیل زه هغوی ته لیږم او د هغوی دغه نه وروسته توثیق نه وروسته مونږ هغه شیزونه شروع کوو په دارالعلوم کې. نو دا شیزونه د اسلامي بینکنګ او د اقتصادي امورو د علم المیراث متعلق او د علم الفقه متعلق علوم القرآن متعلق بار زمونږ یو سټال هم موجود دی چې په هغې کې دا تقریبا چې کم کتابونه مطبوعه شوي دي پبلش شوي دي د هغې ټول ریکارډ موجود دی. ستاسو مخې ته ډېر نه راځم زمونږ ډاکټر صاحبو د تعلیم او تربیت او د هغې دپاره کوم ضروري خبرې هغې ذکر کړي. مولانا اسماعیل صاحب تاسو د علم ضرورت په دې وخت کې چې څومره ډېر دی د هغې متعلق وي زمونږ مشر میلمه تاسو ته په دې وخت کې پاکستان او بالخصوص اسلامي دنیا ته چې کوم مسایل را روان دي هغه تاسو ته معلوم دي الله د خپل دین په شکل باندې ظاهري او په خلکو باندې د هغې فوقیت خلکو ته ښیي. تاسو د امیزون هغه اور ولیدو چې 88 ملکونه راجمع شي اور یې نه شو بندولی په برازیل کې
او په هغې کې څومره خلک مړ شو د کرونا وایرس چې هلته په چاینا کې په ځایونو کې د مسلمانانو سره زیاتې کېدو او د هغوی بادشاهان او صدر او وزیر اعظم راځي او د مسلمانانو په جماعتونو کې منځونه کوي منځ وله نه ورځي هغوی ته دا اظهار وشو چې د مسلمان سره جګړه نشي کولی د ده د پاسه څوک موجود دي یو حاکم اعلی دی پر ټوله دنیا حکومت کوي نو دا انشاءالله تعالی چې دا کوم پروګرام روان دی دا داسې نه ده چې تاسو سرټیفیکیټس واخیستلو تاسو به د دې ځای نه لاړ شئ او خبره ختمه شوه دا یو علم دی شیخ صاحب خپل استادانو شاګردانو ته او دا چې څومره کسان ناست دي په دې زه فخر کوم چې همیشه دپاره څومره ملګري دي زموږ په هر پروګرام کې په یو ټلیفون باندې هغوی موږ له راځي او زموږ د محبت او د پروګرام له یو خصوصي برکت ورکوي نو څومره ټول شکریا ادا کوم د پروګرام په اخره کې اوس دې ټیم کې به مونږ اسناد تقسیمو او د هغې نه وروسته به دعا کوو د ټولو ملګرو دپاره د دعوت توام پروګرام شوی دی زما درخواست دی چې زموږ سره ډوډۍ وخورئ او زموږ دا کم میشن چې دی زموږ زموږ حصه جوړه شي چې دا پروګرام مونږ په ښه طریقې سره مخکې ته ورسوو ستاسو انتهایي شکریا ادا کوم د پروګرام شروعات کوو د سرټیفیکیټس دپاره تاسو اجازت دی درخواست به زه کوم